کتونکو علب خان شیرپوی ما کیمرامین را سره یاسر خان دی موجود یم په عبدالعلي خان سپورټس کمپلیکس کې. دلته د پیس کالج دغه لوبغاړي یعنې دغه بچی چې کوم دي هغوی مختلفو ګیمونو کې برخه اخیستې ده او یقینا په 400 کې پیس کالج موږ له په نشنل کچه چې کوم دی نو لوبغاړي راکړي دي. دا کومه رسکشي چې ده دې کې دا دوه ګروپه دي، یو هغه اړخ ته یو دې اړخ ته، او دوی به اوس مقابله کوي او دې مقابلې نه پس په پته لګي چې څوک یې ګټي. خو په دې حالاتو کې یقینا چې دې لوبغاړو ته هم توجه پکار ده، خو چیرې دې لوبغاړو ته توجه ورشي نو بنشت نه دوی په انټرنیشنل کچه باندې لوبېدی شي. خو په پیس کالج کې یقینا د نوشین میس چې کوم دی نو ډېره زیاته مننه هم کوو چې یو خو ګیمونو سره د هغې خپل ډېر زیات شوق دی او بل د هغې په وجه باندې د دغه کالج نه چې کوم دی نو یو شمېر لوبغاړي چې کوم دی نو هغه بهر وځي. بچی ستاسو نوم دی؟ دوازم. ته کومه لوبه کول غواړې؟ زه ټګ اینډ بیډمنټن. دا دواړه لوبې کې خوښې دي دي؟ پریکټس چېرته کې؟ یا سپورٹس کمپلیکس. څه ټیم راځي؟ کبھی آ جاتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں چلتا نا ہماری اسٹڈیز بھی ہے. خو درته ووایي چې د میسانو یا کم کالج سره ته تعلق ساتې کم سکول سره نو د هغې دغه ته څنګه ګورې؟ پی سی این سکول سره میسانې خو مې ډېرې د حد نه ښه دي که نه، خاص کر میم فرا اور میم رابعه ډېرې ښه دي. هغوی زموږ د حد نه خیال ساتي اور ډېره په سټډیز کې مدد کوي. پرنسپل هم خو ډېره ښکلې ده راپیلنه اور نور ډېر زیات زموږ سټډیز ته هم فوکس کوي اور موږ سپورټس ته هم راولي. ته د سټډي سره سره مخکې وتې شي چې په سپورټس کې؟ جی زموږ ټیچران موږ سره هیلپ کوي نو موږ په دې باندې ښه. بچي خپله پیژنګلو به راسره وکړي، نوم دې څه دی او څویم کلاس کې؟ زما نوم مروه دی او زه 5th کلاس کې. ښه مروه، دا راته ووایه چې کوم کالج سره کوم سکول سره یې؟ هاوس سره. د سکول سره؟ پیس سکول سره. د پیس سکول باره کې ته څه وایې؟ د پیس سکول باره کې دا وایم چې دوی داسې شیډیول موږ له سیټ کړی دی چې موږ سپورټس کې مخکې یو او سټډیز کې مخکې یو. پوره کې څوک هم داسې نشته چې پیس سکول والا سپورټس کې ډیفیټ کړي. بچې ته سپورټس کې څه خوښې؟ زما ریس خوښې. ریس؟ او جي. ښه، او دلته خو د میډم لور هم په دې کې نیشنل کچه باندې لوبېږي که نه؟ او جي. او جي. ښه، څه میسج ورکوې؟ دا میسج ورکوم چې جینکې هر یو شیز کې مخکې تللی شي او دوی موږ له داسې جوړ کړي یو، موږ یې داسې شیډیول یې راله سیټ کړی دی چې جینکې هم زموږ سکول نه ډېرې زیاتې مخکې لاړې. او بچي ته خو ډېره ماشومې خو خبرې ډېرې د غټو کې که نه، تا سره ډېرې غټې غټې جینکې هم دي که نه، خو دلته زموږ د معاشره کې چې کوم دی د جینکو له موقع نه ورکول، نو په دې موقع ته څه وایې؟ هغه والدینو ته څه وایې؟ زه دا وایم چې نن سبا زمانه داسې شوې ده چې ښځې هم د پاکستان جوړولو کې ډېر زیات مدد کولی شي او هر یو فیلډ کې نن سبا وومنز ډېر اکټیو دي. صحیح، نو موقع وله ورکول پکار دي. او جي. صحیح، ډېره مننه. کتونکو دا بچی وایي چې د پیس کالج چې کوم دی د تعلیم سره سره په سپورټس کې منګه په 400 نه بلکې په پښتونخوا باندې د مقابلې جوګه لوبغاړي چې کوم دی هغه د ځان سره ګڼو. خو د دغه طالب علمانو میډم چې کومه ده د دې 400 د یو سیاسي کور سره تعلق ساتي، یو ډېره تکړه چې یو د هغې توجه ده، بل د مس نوشین چې کوم دی هغه سپورټسمینه ده، نو د هغې ورسره ډېر کاوش دی او ورسره زه به د هلکانو سایډ ته پرنسپل صاحب هم راغی د هلکانو د سایډ او هغې سره به ستړمشي مو خو په خیر اخلاص به هم ورسره وکړو، څو خبرې به هم ورسره چې کوم دی وکړو. السلام علیکم جي، څنګه حال سر ښه جي؟ سر نن خو د ستاسو د جینکو د څانګې چې کوم دی نو دغه لوبې روانې دي، د هلکانو په سایډ باندې ستاسو صورتحال څنګه چې جي د جینکو په دغه باندې دا زموږ انټر هاوسز کمپټیشن مونږ دې ته وایو. دا مونږ مختلف هاوسز جوړ کړي، جینکې هم په ګروپونو کې تقسیم کړي، هغې کې لاین هاوس، ټایګر هاوس، پینتر هاوس او دغه څلور هاوسز دي. دغسې د هلکانو مې اوس د جینکو کمپټیشنز دي، دې پسې به انشاءالله چې بیا د هلکانو وي، ځکه چې ګیمز چې دي نو د پیس په سیسټم کې ګیمز لا خصوصي اهمیت دی.
څنګه تاسو اورېدلي چې کوم قوم ګراونډز آباد دي نو هسپتالونه یې شاړي ویجاړي نو دغه د پیس چې کوم سسټم دی هغې کې مونږ دا وایو چې علم کتاب سے دو صبر اور برداشت گراؤنڈ میں سکھاؤ اعتماد سٹیج پر دو بٹ نو کمپرومائز آن سٹڈیز نو دا صبر اور برداشت گراؤنڈ میں سکھاؤ دا د هغې سیګمنټ حصه ده چې څنګه په جنکو کې مختلف هاوسز دي کمپټیشن کیږي همدغسې په هلکانو کې وي زموږ همیشه په بریک کې زموږ څه ناسه میچ وي نو د بریک په دوران کې موږ دغه کارونه کوو چې بیا هغې کې کله د دې تیاري وشي نو بیا دلته موږ کمپټیشن راولو د هلکانو موږ سره هلته خپل ګراونډ شته هلکانو هلته موږ خو د جنکو ګراونډ دلته چونکې وړوکې دی نو ځکه جنکۍ موږ دلته کمپلیکس ته راوستی موږ وی چې یو د دې لکوټې ایکسپوژر دغه ته وشي بل دا ټیچنګ او لرننګ داسې کار چې دا مسلسل چریم نه کېږي دې کې به ته څه ناسه وقفه راولې څه ناسه ریفریشمنټ به راولې چې ماشومان د نوي لرننګ دپاره فرش شي نو دا د هغې یو حصه راوړي ښه پرنسپل صاحب لکه زموږ د علاقه خو یو پسمانده شانتې هم ده خو بل اړخ ته وګورو نو دې وخت کې د 400 چې څومره ایسیګانې دي الیکشن کمیشنره ده یا کومه محکمې تمځي نو هغې کې فیمیل چې کوم دی نو افسره ده نو دلته کې تعلیمو کې خو یا ټیچره جوړه کړي یا چې کله میډیا ته راځي هغه خپله خبره کوي نو خلک ورته لږ په بد نظر ګوري پیس کالج په دې اړه باندې جینکو ته څه ترغیب ورکوي هغه خپل ټیلنټ چې کوم دی دنیا ته ښودي شي پیس کې ما خو تاسو ته وکړم چې دې کې د جنډر په بنیاد باندې څه فرق نشته مونږ چې زموږ کوم سیسټم دی هغې کې مونږ اعتماد دا ډېر زیات ضروري شی دی نو هغه چې څنګه مونږ جینکو هلکانو له اعتماد ورکړو دغسې مونږ جینکو له هم ورکوو تاسو په دې باندې حیران به هم شئ خوشحاله به هم شئ چې زموږ په پیس کې ټاپرانې چې دي نو هغه همیشه جینکۍ کالج همیشه جینۍ ټاپ کوي او هلکان ورپسې په سیکنډ پوزیشن کې راځي نو د هغې وجه دا ده چې مونږ دغه کې ایکول اپرچونیټي چې څنګه ټیچران د هلکانو همغسې جینکو مې څنګه اپرچونیټیز چې هلکانو ته وي همغسې جینکو ته مې د جنډر په بنیاد باندې مونږ نه څه تفریق کوو او څنګه چې تاسو وي چې دلته افسرانې فیمیل دي نو زمونږ په کالج کې هم ټاپرانې جینکۍ دي اوس دې ته که تاسو ټریجډي وایئ کالمیه ورته وایئ کار څه ورته وایئ چې زمونږ نن سبا جینکۍ زیاتې محنتیانې دي زیاتې دغه دي خو د مستقبل دا زموږ افسرانې ګرځېدي شي انشاءالله امید خو دی او هلکان چونکې په نورو لانجو کې چې ټول نه غټ زهر پکې موبایل دی په هغې کې زیات انوال دي نو هغې د وجې هغې د تعلیم په لحاظ سره هغې لګیا دي شاته راځي دې پېرې رزلټ څنګه راغلی رزلټ زموږ شکر الحمدلله ښه زموږ چې څونه دغه دي نو د هغې څه تقریبا داسې تاسو وګڼئ چې زموږ 70% سټوډنټ په A1 ګریډ کې پاس شوي دي او زموږ به 20% په A ګریډ کې پاس شوي او ډېر نه ہونے کې برابر تعداد چې دي هغه زموږ په B ګریډ کې پاس شوي دي نو زمونږ الحمدلله چې رزلټ زموږ ډېر ښه د نورو خلکو چوټي په کالجونو کې 12 بجې کېږي زموږ په باندې 2 بجې کېږي د نورو خلکو کلاس د 40 منټې هغې کې 15 منټه خوا دی خو 30-35 منټ پاتې شي زموږ یو کلاس د 50 منټې د نورو خلکو یو سبجیکټ کې یو کلاس یې زموږ په دغه کې په پیس په سیسټم کې هفته کې 3 ورځې شمېر تاسو سره ډېر زیات او مزید د ساینس سبجیکټ زموږ ډبل کلاسونه 50 منټ جمع 50 منټ فزیکس دغسې کیمستري دغسې دغه نو موږ د سبجیکټ مناسب هغې سره هغې له ډېر ټایم ورکوو پرنسپل صاحب تاسو ګنجایش ته تاسو خو تعداد هم ډېر زیات دی چې ګورم نو موږ سره شکر الحمدلله چې موږ هر کال موږ په دغه کې نور کالجونو په زموږ چې ټول کال داخله جاری ہیں موږ ایډمیشن وکړو په بار بورډ لګو ایډمیشن کلوزډ ځکه چې موږ سره الحمدلله موږ باندې خلکو اعتماد دی 400 کې که هر چا نه تپوس کوي چې په 400 کې نمبر 1 کالج نو هغې به ته پیس نوم یادوي نو موږ سره ایډمیشنز بس مخې سره وشي زموږ د ریکوایرمنټ مطابق 3 سیکشن موږ فرست ایئر کې ساتو 3 سیکنډ ایئر کې ساتو هغه مخې سره موږ سره ختم شي موږ سکالرشپ هم ورکوو د مارکس په لحاظ سره 100% سکالرشپ 50% سکالرشپ 30% سکالرشپ 20% سکالرشپ نو دا سکالرشپ زموږ په کروڑونو روپو کې جوړیږي هغه موږ ورکوو نو دی چې قابلان سټوډنټس موږ له راځي صحیح ډېره زیاته مننه کتونکو د موقع نه پیدا واغسته او پرنسپل صاحب سره هم خبرې اترې وکړې د پیس کالج چې د کمې جینۍ سره خبرې کوي نه خبرې کول غواړي او خپل ټیلنټ چې کم دی نو ښایي راشي بچې دې خوا ته بچې خپله پېژنګلو که نوم دې څه دی کوم کلاس کې मेरा नाम जरलाल है और मैं ग्रेड 9th में पढ़ती हूँ क्या कहेंगे अपने कॉलेज अपने स्कूल के हवाले से
बस आई लव माई स्कूल, मुझे अपना स्कूल बहुत ज़्यादा पसंद है। हमें हर तरह की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं और इस स्कूल के चेयरमैन, द पीस ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस के चेयरमैन सर सनाउल्लाह, जिन्होंने हमें ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी है, स्पोर्ट्स की भी और को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ भी। स्पोर्ट्स के हवाले से आप क्या कहेंगी और आप कौन से स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं? मैं एथलेटिक्स में हूँ, मैं KPK टीम की मेंबर हूँ और हेल्थ स्पोर्ट्स जो है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह हमें इंटरनली स्ट्रॉन्ग भी रखता है, इसकी वजह से हम अपनी स्टडी पे भी फोकस फिर कर सकते हैं अगर हम हेल्दी हो। सिर्फ खेल के लिए या मुल्क के नाम को रोशन करेंगी इंटरनेशनल या नेशनल कच पे आप? हाँ, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। पीस की बहुत ज़्यादा लड़कियाँ अब इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल पे खेलते हैं, वो फिर इंटरनेशनली खेलते हैं और पीस का नाम भी और अपने मुल्क का नाम भी रोशन करते हैं। अगर आपको मौका दिया जाए तो आप आगे आ जा सकते हैं? हाँ, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगी। صحیح ډیره مننه کتونکو د نورو لوبغاړو سره هم خبرې اترې کوو سټوډنټانو سره هم خبرې اترې کوو نن به تاسو د پیس کالج یو بل اړخ هم ښایو چونکې 400 کې جینکو له ژبه ورکول دا د پیس کالج د دغه میډمانو او د پرنسپل صاحبې ما چې څنګه ذکر وکړو چې د یو سیاسي ګرانۍ سره تعلق ساتي یو ډېره تکړه زنانه چې څنګه د خپلو بچو بچې چې کومه ده په نشنل کچه باندې په ریس کې خپل نوم روښانه کړی دی نو دغه شانتې د نورو بچیانو خو هم خیال ساتي نو دې ته په ښه نظر کتل پکار دي ما چې څنګه پرنسپل صاحب سره خبرې وکړې چې دلته زما 400 کې دې وخت کې څومره افسران دي نو هغه زنانه دي دا زموږ د مستقبل افسران دي دا زموږ د دې ملک نوم به روښانه کوي نو دوی له حوصله افزایي ورکوي دوی له داد ورکوي او والدینو ته هم دا وایم چې موقع ولا ورکړي چې څنګه پیس کالج ماشومې له د سپورټس په اړخ باندې کومه موقع ورکوي نو داسې نور سکولونو لپاره خو هم دا یو ترغیب دی چې دې ماشومانو کې ډېر زیات ټیلنټ دی نو دې له توجه ورکړي خبرې اترې به د نورو سره کوو موږ سره اوسه